تاسو په 2018 کې چې کله الیکشن ونشو نو په عمران خان باندې دا خبره کېده چې دا اسټابلیشمنټ دته سیټونه ورکړي دي او د ده لپاره کمپین کړی دی او د چې دی الیکشن ګټلی دی. اوس په ضمني انتخاباتو کې که موږ ګورو نو عمران خان هر طرف ته بلکل سیټونه ګټي د یو دوو نه علاوه. اوس خو د هغه سره اسټابلیشمنټ نشته، د اسټابلیشمنټ کلیعام خلاف دی، نو بیا دته راوټونه له کوم ځای کې نه هغه ستاسو هغه بیانیه غلطه نه ثابته اوس تلي علاوه ورته کنونشن راجوتله. نو آیا ستاسو جماعت اسلامي سینیئر لیډرشپ ټول لپاره چې دی هغې ذاتي مصروفیاتو یا نور څه او جی بالکل نور اسټابلیشمنټ سوري بیانیه چې ستاسو وه د سراج صاحب وه د مشتاق صاحب وه، تاسو نه کړی چې ستاسو بیانیه عمران خان ستاسو نه واغسته او د هغې نه ښه په پاپولر انداز باندې اوس پیش کړي او خلک پرې کړي دا بیانیه خو ستاسو وه، نو تاسو په هغې کې ولې ناکامه شوئ؟ مشتاق صاحب خو په سیاست کې زموږ لکه د دوی وایي زموږ سره د راتلونکي نسل غم دی. راتلونکي نسل دوی چا ته وایي؟ زرداري راتلونکي نسل بلاول ته وایي، سپندیار ولی راتلونکي نسل ایمل ولی ته وایي، فضل الرحمن راتلونکي نسل چې دی نو هغه دغه غزوین څه نوم دی لکه هغه ته راتلونکي نسل وایي، او نواز شریف راتلونکي نسل مریم نواز ته وایي. تاسو یو اعتراض په جماعت اسلامي غټ دا کېږي، څنګه چې دې نه مخکې موږ ډسکس هم کړه چې په MMA کې تاسو د مشرف په دور کې د هغې خاني چې زمونږ په بونیر کې جماعت اسلامي دا موږ توقع کوي شو چې سیټ ایډجسټمنټ کله سکیورټي مومنټس کیږي نو دا د وزیر اعلی د سیګنیچر نه او د دستخط نه بغیر بالکل حکومت نشته. الته انټي اسټابلیشمنټ بیانیه ده چې کوم ځای حکومت ته نو الته کې لکه د دې په خلو باندې مخونونه لګي ملکان ډیویژن په حواله سره زه به یو ساسو دغه نه اوس د دې پلانینګ دار چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس لګي. نو تاسو ته ښکاري چې موږ به خدای مکه هغه 2009 طرف ته حالت بیا لاړ شي که نه؟ تاسو وایئ چې عوام او لیډرشپ چې دی هغه یو دی او انشاءالله داسې بس ونی شي. ان پی کوم په باچا خان مرکز کې ګرینډ هغه جرګه راغوښتې وه، په هغې کې ستاسو نمایندګي نه وه، د هغې څه وجه وه؟ مصروفیات وو که نه څه اختلاف وو، سیاسي اختلاف وو، څه وجه کېدای شي؟ په دې حوالې سره خو زه ځکه کمنټس کوم چې ماته د هغې صحیح علم نشته. تاسو یو اعتراض په جماعت اسلامي غټ دا کېږي، څنګه چې دې نه مخکې موږ ډسکس هم کړه چې په MMA کې تاسو د مشرف په دور کې د هغې خاني چې زمونږ په بونیر کې جماعت اسلامي دا موږ توقع کوي شو چې سیټ ایډجسټمنټ وکړي د ملکان ډیویژن په حواله سره زه به یو ساسو دغه نه اوس د دې پلانینګ دار چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس لګي. کوم ځای حکومت نشته الته انټي اسټابلیشمنټ بیانیه ده چې کوم ځای حکومت ته نو الته کې لکه د دې په خلو باندې مخونونه لګېدلي کله سکیورټي مومنټس کیږي نو دا د وزیر اعلی د سیګنیچر نه او د دستخط نه بغیر بالکل نشي. زه به وایم چې مراد سعید چې دی په دې وخت کې چې کوم د سوات قوم نمایندګي کړي بالکل ټیکي کړې ده او بالکل ښه په نره باندې کړې ده.